السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما یو څو ورځې مخکې د آی پی ایل یو ډېر بدرنګ تصویر په میډیا باندې راغلی چې د کے ایل راهل کم ټیم دی د هغې چې کم مالک و هغه کے ایل راهل له غوسه کوله په غوسه ورله لګیو. کے ایل راهل چې کم ټیم دی هغې په دې آی پی ایل کې ډېر خراب پرفارمنس کړی نو مالک ورله ډېر زیات غوسه و. هغه غوسه چې کوم و هغه کیمرو هم ګیچ کړې وه چې په میډیا باندې کرکټ فینس چې کوم و هغه مالک له ډېر زیات غوسه و. خو دې نه پس روس ټیلر د نیوزیلینډ کلاړي هغه ډېر غټ انکشافات کړي دي. هغه ویلي دي چې کے ایل راهل له خو د ټیم مالک چې کوم دی صرف غوسه وکړه مطلب خپله غوسې ورله ظاهره کړه. خو ماله په آی پی ایل مالک چې کوم و د آی پی ایل زما د ټیم چې کم مالک و هغه زه په مخ باندې وهلی وم. وایي هغه ماله ویلو چې $1,000,000 تا له موږ دې دپاره نه درکوو چې ته موږ له زیرو وکړې. وایي 4-5 پړکونه هغه ما نه په مخ باندې ویښ کړي او دا پړکونه ما نه هغه په بار کې ویښ کړي. جي ان د بار اونر چې کوم بار و هغې کې مطلب دی به یو ډانس بار له تلي یا به مطلب کلب له به تلي هغه کلب کې دننه وایي هغه ما نه په مخ باندې ګزارونه ویښ کړي چې تا له موږ $1,000,000 د زیرو دپاره نه درکوو چې ته موږ له همیشه زیرو سکور کې. او هغه خاندل هم ما پورې خاندل هم او په مخ رانه ګزارونه ویښ کړي. دا انکشافات روس ټیلر اوس کړي دي. آیا اوس دې کې حقیقت شته که نشته دا به بعد کې پته لګي او نه موږ حقیقت پسې ځو. خو که چېرې زه د ریالټي ویم د آی پی ایل یا د پی ایس ایل چې دا کم مالکان منم دی په لکونو کروډونو روپۍ لګوي په دې کلاړیانو باندې. دا ډېر مالداره خلک وي چې دا زما او ستا غوندې خلک نه چې بس دی راپاسي او د آی پی ایل ټیم والي یا د پی ایس ایل ټیم والي. د آی پی ایل ټیم ایشتل د پی ایس ایل ټیم ایشتل دا په کروڑونو ډالر غواړي. روپو خبره نه چې دا د ډالرو خبره نو دی بیا په هغه پیسې لګولي منم پیسه لګول انویسټ کول بیا چې کم کلاړیان د دی سره پرفارمنس کوي کم نه کوي هغې له د دی غوسه راځي. نو ډېر پکې داسې وي چې خپله غوسه نشي کنټرول کولی نو کلاړیانو له کنځلو هم کوي کلاړیانو سره بدتمیزیانې هم کوي. خو زما په خیال پی ایس ایل کې که چېرې زه وګورم نو زما خیال جاوید افریدي یو داسې واحد انسان دی چې هغه به چېرته داسې نه کړي یا نور که داسې چېرته د پی ایس ایل چې کوم فرنچایزز دي اونر لکه سلمان اقبال شو د کراچي کینګ چې کوم اونر دی زه یم هغه به هم په کلاړیانو غوسه کوي ځکه د هغه بیهیویر د هغه موډ د هغه چې کوم فیشل ایکسپریشن یې نه پته لګي چې دا سړی لږ خطرناک دی. یو رانا فواد چې کوم دی هغه هم نشي کولی په کلاړیانو د لاهور کلندر چې کوم اونر دی هغه هم په کلاړیانو باندې غوسه یا هغه ماله نه لګي چې هغه به چا کلاړي له غوسه کړي یا به ورله کنځل کړي چې تاله زه پیسې دې دپاره خو نه درکوم چې ته ماله میچ بایلې. نو دا کیسز په آی پی ایل کې شوي دي مخکې هم او اوس هم کرنټلی هم کیږي. خو څه آف کیمرا وي مطلب کیمرا کیچ نه کي او بل یو کلاړي سره چې خپل ټیم اونر بدتمیزي وکړي یا ورله کنځل وکړي یا ورله څه ووایي بد ردې ورله وایي نو کلاړي ځان نه شرموي چې راشي په میډیا باندې کیني نه جي هغه هم محتاج وي لکه اوس یو کمپنۍ کې یو نوکر چې کوم دی یو ملازم دی هغه په یو کمپنۍ کې کار کوي نو چې غلط کار وکړي خامخا د هغه بوس په هغه له وینا کوي یا به ورله وایي چې بس ډیوټۍ نه دی وباسم یا فلان ډینګ خامخا دا کیسز نو دغه رنګ د کرکټ مثال هم دی. اونر چې کوم وي د ټیم مالک چې کوم وي د فرنچایز مالک چې کوم وي هغه په خپل ټیم باندې د دنیا پیسې لګولې وي خو بیا کلاړي له په مخ باندې پړک ورکول منم لري ځینه ورله ته خپل مطلب ایکسپریشن ته ظاهر کا غوسه او کا بدره دي سب واټ ایور څه یو ځکه په $1,000,000 د لګولي خو بیا یو کلاړي فزیکلی ټچ کول او هغه په مخ سلیپ ورکول دیز از ټوټلی رانګ نه ټول مطلب غلطه ده. په کار دله روس ټیلر لاغه و چې بس د بیخي بایکاټ کړی او دا خبر ما هغه ټایم راویښ کړی وه چې دی مالک دی او دا فلانی کس دی او د ماله په مخ ګزار راکړو چې ته پرفارم ولې نه کړې. هغه ټایم دله په کار و چې د بي سی سی آی انفارم کړی و د انډیا کرکټ بورډ انفارم کړی او د هغه خلاف سټریک ایکشن اخیستی او باقاعده کوټ لپېدلی خو نه چې دا اوس نوې خبر راغلی د روس ټیلر د طرفې روس ټیلر د نیوزیلینډ کلاړي دی ما وی تاسو سره هم شریک کوم دې حوالې سره تاسو خپل نظر هم ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي والسلام.